ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې نیک عمل خود د لپاره الله تعالی په جنت کې یو لوی مقام جوړ کړی دی او بیا جنتی د لپاره چې کوم خوشاله دي کوم نعمتونه الله تعالی تیار کړي دا هغه نعمتونو تذکرہ هم کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بستان الواعظین کی یو حدیث را نقل کړي حدیث مبارک ډیر وګړي هم مختصر بدا ذکر کو عبداللہ ابن عباس سے فرمای چې الله تعالی یو دوست په جنت کې په یو تخ باندې کینی د دې تخ او چتواله به د 500 کالو مسافت په مقدار باندې الله هم د جنت د پرشونو او تختونو په باره کې قران کې تذکرہ کوي الله فرمای وفرش مرفوعه جنتیان په اوچتو بسترو پرشونو باندې دا تخ په د سرو یاقوتو جوړي او دوا یعنی دیبا د زمرود دوشنی وزر وی په دې تخ باندې به او یا بستری وی د دې بستری مالوچ په د نور نوي بهراني چې کم استر دی نو هغه به د نری ریحمو نوي دننه چې کم هټ استر دی یعنی هغه به د هټو ریحمو نوي نو دومره لوی پروردگار عالم نعمت د جنتی د پاره مقرر کړی دویم نمبر په دې تخ باندې به د ناویانو د پاره یعنی جوړې شوی کمریم وي چې د ملعلورو نه به جوړې وي په دې باندې به د نور او یا پردې وي الله فرمایي هم ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون دی او د دې بیبیانې به د اونو په سوري کې وي په تختونو باندې به تکیه لګولې وي یعنی جنتی به د خپلو بیبیانو سره د جنت د اونو د سوري د لاندې دا به ناستې وي او تکیه به په دې تختونو باندې او د بسترو باندې به ناستې وي او تکیه به یې لګولې دا جنتی به خپلې بیبي سره چې کوم دی دا غاړه میلاو کړي نه به دا بیبي ستړې کېږي نه به دا سړی ستړي کېږي د یو بل نه به ظلم نه مړېږي په دې غاړه میلاولو کې به 40 کاله تیر شي کله چې دا جنتي خپل سر داسې راوچت کړي نو ناڅاپه به یو بله بیبي وګوري هغه به دته وګوري او اواز به ورته وکړي یا ولی الله اعمالنا فیک من دولت د الله دوسته آیا زمونږ دپاره تا سره څه حصه دا شته حبیبتي من انت ای د ما محبوبې ته څوک یې دی به ورته ووایي ته څوک یې هغه به ورته ووایي زه ښځونه یم چې د هغې متعلق الله تعالی فرمایي چې مونږ سره د دې جنتیانو دپاره نور زیات نعمتونه شته نو د دې جنتي دا تخ په د سرو زرو و زرو والا کرسۍ وي دا به والي دی او هغې بیبي ته به دا ورسي کله چې دا جنتي دا دویمه بیبي وګوري نو دا اوله باندې به 1,00,000 درجې زیات په حسن کې دا ښایسته وي نور به د هغې نه زیات وي دا جنتي به هغې سره 40 کاله داسې غاړه میلاو کړي چې نه به دا ښځه ستړې کېږي او نه به چې کوم دی دا سړی ستړی کېږي ستړي کېږي به نه ګوري نه سړی او نه ښځه ګوري نو دومره لوی نعمت الله تعالی جنت کې دا مقرر کړی وي او بله دا ده چې د دنیاوي ښځو حسن او جمال دا به په جنت کې دا څومره وي کله چې دا جنتي 40 کاله پس خپل سر داسې راپورته کړي نو په دې خپل کور کې به یو پړکېدونکې رڼا دا وګوري دی به حیران شي عرض به وکړي سبحان الله آیا دا یو معززه فرشته د مونږ ملاقات لراله یا د مونږ رب راته خپل دیدار نصیب کړو یو فرشته کومه چې د نور په کرسۍ باندې نفس سره هغه به دې جنتي ته ووایي نه خو ستا ملاقات ته فرشته راغلی ده نه درته خپل رب دیدار نصیب کړی دی دا جنتي به عرض وکړي ما هذا النور نو بیا دا رڼا د څه شي ده فرشته به ورته ووایي دا ستا دنیاوي بیبي ده هغه تا سره په جنت کې ده هغې چې کوم دی ستا طرف ته وکتل هغې چې ته په غاړه میلاولو باندې ولیدلې نو دغه ستا بیبي دا په مسکی شوه دا په خندا باندې شوه دا په خپل کور کې چې ته کومه پړکېدونکې رڼا وینې نو دغه رڼا ستا د بیبي د غاښونو ده دومره حسن به الله ورکړي جنتي به سر راپورته کړي او هغې طرف ته به وګوري نو هغه به ده ته ووایي یا ولی الله امالنا فیکا من دولت ای د الله دوسته آیا زمونږ دپاره تا سره حصه شته جنتي به ورته تپوس وکړي حبیبتي من انت ته څوک یې ګورې نو هغه به ورته ووایي ای د الله دوسته زه ښځه نه یم چې د هغې په باره کې الله تعالی فرمایلي چې هیڅ نفس ته دا معلومه نه ده چې دې دپاره د سترګو د یخوالي څومره نعمتونه دا پټ ساتلي شوي دي نو دا جنتي تخ به هغې طرف ته وروالو دي او هغې ته به ور ورسي کله چې دا جنتي د هغې سره ملاقات وکړي نو دې به هغې دویمې بیبي نه په نور کې 1,00,000 دام بیا 1,00,000 چنده دا بیا زیاتې دومره حسن به الله جل جلاله دې له ورکړي ځکه
د دنیا د ښځو به روجیم نیولي منځونه به هم کړي دي او الله تعالی عبادت هم کړی دی کله چې دا بیبي جنت ته داخله شي نو د جنت د ټولو ښځو نه به افضله وي ځکه د جنت حورې او صرف پیدا شوي دي او د دنیا ښځو عبادت هم کړی دی دا جنتي به د دنیا والا ښځې سره 40 کاله داسې غاړه میلو کي غاړه به سره میلو کي چې په دواړو کې به هېڅوک نه ستړي کېږي او نه به د یو بل نه زړه مړېږي بیا به دا ښځه یعنې جنتي ته مخې ته دا ودرېږي دی به په خپو کې به یاقوت پانزیب وي کله چې دا په ځمکه باندې خپه کېږي نو د دې دا پانزیب به د جنت د هرې مرغۍ د ښایست اواز په شان اواز دا به تېروځي او کله چې دا سړی د دې ښځې لاس ورغوي ونیسي لاس دا ورغوي دا ونیوي نو دا به د هډوکو د مازغونو زیات نرمي او د دې ورغوي نه به د جنت د هرې خوشبویۍ چې کوم دی هره خوشبویي دا به محسوسیږي دا خوشبویي دا به ترادي دا به محسوسیږي د دې په بدن باندې به د نور او یا جوړې کپړې وي ها کو چېرته د دې یو څادر دنیا ته راښکاره شي او خور شي نو د مشرق او د مغرب په منځ کې دا هر څه به دا روښانه کړي دا د نور نه پیدا شوي دي او په دې باندې به د سرو زرو د سپینو زرو ملغلرو بنګلې وي دا کپړې چې کوم دی د عنکبوت د جال نه به هم ډېرې زیاتې نرۍ وي او په اوچتولو کې به دا ډېرې سپکې وي دا کپړې به دومره صفا او باریکې وي چې دې سړي ته به د بهر نه د هغې په هډوکي کې غوښه پوستکي دننه یعنې نلو دننه په خپې کې په پنډۍ کې هغه نلیم ښکاري دا کپړې یعنې دا کپړو په ښي طرف لستوڼي باندې به نور سره دا لیکلي شوي الحمدلله الذي صدقنا وعده یعنې ټول تعریفونه الله دپاره دي کوم چې موږ سره خپله وعده دا رشته کړله او په ګس طرف لستوڼي باندې به دا لیکلي شوي چې ټول تعریفونه الله لره دي کوم چې زموږ نه غم لرې کو او په جګر باندې به په نور سره دا لیکلي شوي ای زما محبوبه زه ستا یم او ستا په دې باندې بل څوک چې کوم دی دا نه خوښومه نو وګوره دا دومره لوی نعمت پروردګار عالم دا دې جنتي له ورکې د دې جنتي چې دنیاوي ښځه ده د دې ښځې چې کوم دی یعنې دغه د ښي طرف ته به یعنې 1 لاک چې کوم دی هغه څه وي دا ویښته وي دا زلفې وي دا یو زلفه چې کوم دی دا به چا نیولي دا به یو خادم نیولي نو 1 لاک خادمان به ښي سیټ ته وي 1 لاک خادمان چې کوم دی دا به ګس سیټ ته وي او د یو زلفې د لاندې به د جنت هره خوشبویي چې کوم دی سي هره خوشبویي دا به د دې یو ویښته د لاندې او د نظر نه د لرې نه چې کوم دی په نظر باندې د دې دنیاوي زنانه دا ویښته په نظر باندې راځي نو دا به پړکارې وکړي نو ګوره پروردګار عالم نعمتونه تیار کړي دي د هغه زنانو دپاره چې کومې زنانه هغه دنیا کې د الله او د الله د رسول تابعداري کوي کو سړي دي کو زنانه دي نو پروردګار عالم دا مقام هغې له تیار کړي پروردګار عالم د تمام مسلمانانو لپاره یو څو خبرو د عمل کولو